نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپل ژوندانه باندې صحابه ته تعلیم ورکو وی زبنیم په دنیا کې خلق به حملی کی د یو ځای نو بل ځای نه الله دی علما آباد ساتي ښه مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه یو جج راغی قادیانی دی ورتوای تاسو ولې دا عقیده ختم نبوت باندې پابندی لګوي چې بل پیغمبر به دنیا ته ناراضي ورتوي دا پیغمبري خصیص دی که خراب دا خو ډیر خصیص دی نبوت نوې خصیص خو خلق عام کوي کنا نو پکار د چې دا پیغمبري دی عام شي کړه ار کلی کې دی یو پیغمبر پیدا شي مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ورتوي هغه وخت کې رسول دا لوټ غټ لوټ ودا خصیص دی کبد ودا خو ډیر خصیص دی چې د ار سړی سره په جیل کې په جیب کې د سل لوټي نو خبر نه وی ولینا وی سچل بکو وی ار کلی کې به یو کمپنی ولګو اب د سل لوټونه جوړي جو د ار چا سره په جیب ډکی د سل لوټونو نه هغه ورته وی هر کلی کې یو پیغمبر پکار دی نو شمس الحق افغانی ورته وی رحمت الله علیه وی ار سړی سره په جیب کې د سل لوټ پکار دی ویدا به څنګه جوړو نه په کلی کې به یو کارخانه ولګو جو لوټونه به پکې جوړي کنه هغه جج ورته وی نه دا نه کیږي وی ولی نه کیږي وی د دې اختیار د سټیټ بانک سره دی پیسې سوکته جوړولې شي لوټونه نه کنا دا لوټونه نه دي دا د سرو زرو د سپینو زرو رسید دی ګورې دا پیسې نه دي ښا دا چې په ملک کې څومره سرمایه سر زر او سپین زر حکومت بم د اقمر لوټونه جوړي سیوا نشي جوړولې ګورې چې سرمایه د 6 کروڑ دا نو لوټونه بم د 100 کروڑ د 6 کروڑ نو په بر لوټونه نه راځي دا خو چې ستا سره 1 کروڑ روپۍ دي دا سمن نه دی ګورې دا تا ته حکومت وای چې کما سرمایه د حکومت سره پرته ده نو پاغې کې د 1 کروڑ ته مالی کې هو دا رسیدي په جیب کې کېده وی د دې اختیار خو د سټیټ بانک سره دی نو وی حق چا لوټ جوړ کو نو شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ورته کې وسړې لوټ جوړ کی نو وی بیا بسی چلی نو هغه ته به مونږ جالي وایو ځکه چې د حکومت د اجازت نه به بغیر جوړ کړي وی خد جالي لوټ سره بسی چل کو وی سیز وبای کنه خو نه لګي د مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ورته وای وی د سټیټ بانک سره چې د سلو د لوټ اختیار دی نو د نبوت اختیار د رب العالمین سره دی چې الله په د پیغمبر لیبل نه لګولې او دې ځان ته پیغمبر وای دا بجالی کب نه وی دا بجالی پیغمبري وی څنګه چې سړی جالی لوټ سیزي نو دسی بدا پیغمبر سي جج حیران پاتې شو حیران زمونږ د دیوبند بل عالم دی هغه یو انګريز راغی ورته وی تاسو وای چې عیسی علی السلام ژوندې دی اسمان کې دی مونږ نه وایو دا قرآن وی ورافعک الی السما مونږ نه وایو متوفی کا پورا پورا اغستون کې مطالر او اوچتوم بدی اسمان ته وفات کوم نه پورا پورا بدی علما نو دا خو الله و عیسی علی السلام ژوندې دی او اسمان کې دی ویزا اسمان ته خطلې او ما عیسی علی السلام اون لیدو نو دې سړی له بته څه جواب ورکړي ویزا اسمان ته خطه او ما عیسی علی السلام می ون لید اور ته کله خطلې وی په مثال ز پرون خطلې او دا عالم ورته وی زنن خطلې او وی وسرا کوشما ال عیسی علی السلام ناسو ما سره ملاقات شو ما ته وی چې وړون دی را لګلې وو خیمه ته په بټو بټو کاته زیون لید ما واپس کوشو وستا د حقیقت سترګې ډندې دی وی ته عیسی علی السلام نشی لیدې او ما عیسی علی السلام ولید نو د دې خلق بلا جواب کړه وستا سو د حقیقت سترګې ډندې دی ته ایمان راوړ قرآن تلاش کا کتا لیدلیم نه دی ته وای چې ژوندې دی ځکه چې الله وی ژوندې دی نو امام الانبیاء باندې رب العالمین د نبوت مهر لګولو او ټول انبیاء وی لګولو ټول انبیاء باندې الله د نبوت مهر لګولو او زمونږ په پیغمبري د ختم نبوت مهر لګولې د ختم نبوت مهر او نور انبیاء د نبوت مهر دی او په امام الانبیاء باندې د ختم نبوت مهر لګیدلې دی او په دقه ولو کې پاکه د مهر نبوت باندې لیکلیو محمدن رسول الله په دقه ځای ورته لیبل لګیدلو خلقتن او پیدایشتن پیدایشی طور هغه مهر په لګیدلو